بیا چېرته یو پارټی کې چې کوم دی نو وایي دې جینۍ چې کوم دی نو زمونږه ویډیو کړی وه په هغې باندې بلیک میل کولو نو موږ سره دا یاره واسې نه چې دا په سوشل میډیا راشي نو او به شرمېږو نو لحاظه دا میز نه لرې که لسو نه دریو ته راوستو او هغې کې درې ملزمان چې کوم ککړو او هغه درې واړه م ونیول او هغه اعلی قتل او هغه هر څه ته هغه برآمد شو دا خو هماغسې چونکې مخکې زوړ تعلق و نو دا چکر په بانه باندې دغه شانتې راغلی وه دلته یې راوستی وو دا چې کوم ځای ورته دوی خولو نو دا ټیکسي کې راغلی وه هغه ټیکسي ډرایور ورته ویل ټیکسي ډرایور هم مونږ بیا راوستی وو چې زه مخکې نه ځم او لاره ټیک نه ده نو دی کوزه کړله بیا دی هغې ته کال کړی دی چې ما سره ټیکسي نور مخکې نه شي تللی تاسو راپسې راشئ هغوی ورپسې راغلي دي او بیا زه سرداره تو یې چې دلته کې مطلب دا دغه شان ځای دی چې کیمرې هم نه وي پولیس ملزمانو پورې څنګه ورسېدو کلو چېرته نه میلاوه شوه کله دا 15 ډزې شتې وه څه چې څوک خلک دا کارونه کوي بیکګراوند د هغوی هم ګنده دی بېروزګاره نشهیي دغه ټایپ خلک دا کارونه کوي د ملزمانو بیکګراوند هم دا دی بسم الله الرحمن الرحیم ګرانو لیدونکو اوریدونکو ستاسو کوربه نواز منګل یم او دا ټیم ما سره ډیر زیات ښاغلی قدرمن ډسټرکټ پولیس افیسر خیبر وقار احمد صاحب موجود دی. ګرانو کتونکو یو خواته که وګوري دنیا ته چې سوشل میډیا رالو موبایل رالو مهذب معاشري واقعي خبره د دې د استعمال نه فایدې هم اخلي او څه ناڅه چې کم دی نقصانونه دي هغې نه ځان ساتي او همدغه شانتې یو واقعه مشابهت کیږي چې د پیښه د ډسټرکټ خیبر علي مسجد په حدودو کې یو ډیره ځوانه جنه پیغله وه جینۍ وه د هغې لاش میلاو شوی و او په دې کې بیا د خیبر پولیسو کار وکړو کوم چې په دغه جرم کې ککړ ملزمانو هغې پورې هم ورسېدو کوم چې وجه وه څه وه هغه هم موږ تاسو ته ښایو. ما سره ډېر زیات قدرمن ډسټرکټ پولیس افیسر خیبر موجود دی. یو خو ډېره زیاته مننه کوم واقعي خبره چې تاسو کله نه خیبر ته راغلي یې چې کوم د امن او امان صورتحال دی هغه هم د بهترې طرف ته راغلی دی په دې مبارکي در کومه او یو ډېره زیاته بده پیښه راغلې وه وقار صاحب مل چې دا واقعه څه وه؟ بسم الله الرحمن الرحیم. دا پولیس ته اطلاع شوه چې دغلته نغر په ویښ کې یو زنانه لاش دی هلته پولیس لاړو ایس ایچ او ته مو وویل هغه څه شواهد هم راغونډ کړل ینګ جینۍ وه او دا دما چې خول هغه پراتو هغه چایشتې وه نور هېڅ ثبوت وغیره نو شناخت هم نه کېده چې څوک ده هغه مونږ سوشل میډیا باندې هغه څه خبرې وکړلې او بیا د هغې خور وه هغې کنټیکټ وکړو بیا خاوند یې کنټیکټ وکړو دا واده شوې وه هغې نه شناخت وشو هغې څه لږ لږ مونږه سرسري انټاروګیټ کړل او څه لږ ډېر کلو چې میلو شو نو ډیجیټلي فورنزیک دغه مونږ سره کم ثبوتونه یا سیلولر فورنزیک نه چې کوم مونږ ته کسان رالل نو هغه 10 کسان مونږه ټارګېټ کړل چې په دې 10 کې زمونږه یو دوه درې څومره ملزمان دي دا به هغې باندې هم چې کار وکړو نو مونږ خپل تفتیش دایره کار د 10 نه 3 ته راوستو او هغې کې 3 ملزمان چې کوم ککړو او هغه 3 واړه م ونیول او هغه اعلی قتل او هغه هر څه ته هغه برآمد شو. سرداره تو یې چې دلته کې مطلب دا دغه شان ځای دی چې کیمرې هم نه وي پولیس ملزمانو پورې څنګه ورسېدو کلو چېرته نه میلاوه شوه؟ اکچولی دا زنانه چې کومه وه نو دا په ریګي کې اوسېده او خاوند یې ویله چې ما ته یې دا ویلي چې زه مور کره ځم د مور کور یې په بوټ کې دی چې دا هلته دا خور هم دغه کړه انټرویو کړله نو هغې ویل چې دی ویل زما څه کار دی زه هغې پسې وځم او چونکې بعضې خبرې د کیمرې په سترګه باندې راوستل نه دي پکار نو هغې نه موږ ته څه دا شانتې کلو میلو شوه او هغه موږ د هغې ډیټا ریکارډ او هغه جیو فینسینګ او دا ټول هر څه چې وکړل نو موږ ملزم چې کوم دی زیرو ون که سپاټ ته هغه د هغې موجودګي ظاهره شوله بیا هم پې چاپه ووهله او هغې نه هم دا ونیول. سر دغه د ملزمان چې کوم تاسو ونیولو دي تاسو په تفتیش کې څه وجه وښودله چې دې دا جینۍ ولې وویشته؟ هغوی یو ډېره انټرسټینګ خبره داسې وکړله چې د دې جینۍ او د دې ملزم چې کوم دی نو یا ملزمانو تعلق د مخکې نه و بیا چېرته یو پارټی کې چې کوم دی نو وایي دې جینۍ چې کوم دی نو زمونږه ویډیو کړی وه په هغې باندې بلیک میل کولو نو موږ سره دا یاره واسې نه چې دا په سوشل میډیا راشي
نو او به شرمېږو، نو لهذا دا میز نه لرې که. سر دې چې دا کومه د ویډیو وغیره ښیي دې کې دې له مطلب څه اندیا یا څه ویلي وو چېرې دا ویډیو مه چلوه او دې دلته مطلب پلان څنګه وکړو چې دلته یې دا د هغه پېښور نه رالو او دلته یې په دې خیبر کې مطلب دا هیټ کو نو دلته یې دا څومره ګنټو پورې کېنولي وه څه بانې باندې راوستي وه سر؟ دا خو هماغسې چونکې مخکې زوړ تعلق و نو دا چکر په بانه باندې دغه شانتې راغلی وه، دلته یې راوستي وو. دا چې کوم ځای ورته دوی ښولي نو دا ټیکسي کې راغلی وه، هغه ټیکسي ډرایور ورته ویل، ټیکسي ډرایور هم مونږ بیا راوستی وو چې زه مخکې نه ځم او لاره ټیک نه ده. نو دا یې کوزه کړله، بیا دې هغې ته کال کړی دی چې ما سره ټیکسي نور مخکې نه شي تللی، تاسو راپسې راشئ. هغوی ورپسې راغلي دي او بیا ځان سره بوتلې ده او دغه د غره لمن کې شاړه ځای کې دغلته خوړ په غاړه باندې بیا یې بوتلې ده، هلته 2-3 ګنټې دوی وخت تېر کړی دی او بیا ایشتې ده. سر څو ډزې په دغه زنانه باندې کړي؟ دغه دا زنانه چې کومه وه دا پارټیګل وه، ډانس پروګرامونو هغه قسمه هغه وه؟ جی بالکل، او دا 15 ډزې ایشتې وه. دا چې کوم ملزمان دي سر دا د کمې هغې والي دي؟ دا خپله مطلب د دې څنګه بیکګراونډ دی سر؟ بس چې څوک خلک دا کارونه کوي بیکګراونډ د هغوی هم ګنده دی، بېروزګاره، نشهیي، دغه ټایپ خلک دا کارونه کوي. د ملزمانو بیکګراونډ هم دا دی. هسې وقار صاحب ما هم وویلو چې سوشل میډیا راله، خلک مهذبې معاشرې له دې نه ډېرې ښې فایدې واخیستې. زموږ خلک چې کوم دی اوس هم د دغه څیز چې کوم دی په غلط استعمال کوي. ایز ا ډسټرکټ پولیس افیسر څه به ویل غواړې په دغه شانتې واقعیات باندې چې د چا کمې پیشې کیدی شي؟ دا من حیث القوم زموږ د ټولو مشترکه ذمهواري ده. هر یو شیز د انسان د فایدې دپاره راشي او زموږ بدقسمته قوم یې د غلط دغه دپاره استعمالي کارونو دپاره، نو پکار ده چې په کور کې ماشوم ته دا ویلي کېږي چې تا سره که لیپټاپ دی او یا موبایل دی یا انټرنیټ فیسیلیټي ده، نو دې باندې تاسو ریسرچ اورینټډ خپل آنلاین کلاسز دا کوه. دا په سکول کې استادانو له پکار دي چې هغه ماشومانو ته انکریج کوي چې بھئی یوازې دا نه وي چې ته پې بس نیټ سرفینګ کوې او ته بہتې ګډ وډ اخوا دېخوا سایټس ته ځئ. داسې په جومات کې چې کوم دی د هغې په حجره کې د مشرانو د سپین ږیرو دا ټولو دا مشترکه کار دی چې دا ګایډ کړي او زموږ دا مشره دی ناسور نه لر شي. او سر په دغه اف آی آر کې څوک مدعیان دي د دې زنانې له طرفه؟ خاوند. ګرانو کتونکو، تاسو د ډسټرکټ پولیس افیسر وقار احمد صاحب خبرې واورېدې دا چې کومه بده پیښه څه موده وړاندې د ډسټرکټ خیبر علي مسجد پولیس سټیشن په حدودو کې راغلې وه. ډسټرکټ پولیس افیسر خبرې هم تاسو واورېدې. د پولیس وینا مطابق دغه زنانه په جرم کې چې کم ککړ ملزمانو هغوی هم نیولي دي او دغه هم د پولیس مطابق په دغه زنانه باندې 15 ډزې شوي دي او بیا دا ډېر د بخښنې سره چې یو پارټیګل وه او دغه ملزمانو په تفتیش کې پولیس ته ویلي دي چېرې زمونږ دغه یره ترخه وه چې دوی مونږ بلیک میل کولو، مونږ نه چېرته په یو پروګرام کې ویډیوز کړي وي. زمونږ دا یره وه چېرې دا ویډیوز دا شیر کوي او مونږ ته په دې باندې مونږ بلیک میل کوي. الله تعالی دې په مونږ تاسو ټولو باندې خصوصي رحم وکړي. او سر ستاسو ډېره زیاته عزتمن شه. الله خوشحاله.